السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو ټول هغه مسلمانانو ورونه چې د ما بیا دغه تحقیق اوري، مسلمانانو ورونو ومې غوښتل چې د خوراک په اړه باندې بعضې آداب علما ذکر کوي. کله کله سړی په مجلسونو کې ویني چې هغه نه مراعات کیږي، نو ومې غوښتل چې د مسلمانانو ورونو سره شریک کمه چې اول الله پاک ما ته پې عمل را نصیب کړي او بیا نورو ټولو مسلمانانو ورونو ته. نو مسلمانانو ورونو دنیا کې یو عالم تیر سوی ده، ابوالبرکات الغزني په نامه باندې. هغه یو کتاب جوړ کړی، کتاب المواکله. نو هغه کې یو څو شیان ښودلي دي چې هغه شیان باید سړی په خوراک چې کله کوي نو باید هغه سړی د ځان سره لحاظ وګرځوي. نو یو دغه کتاب کې خو ډیر شیان دي، ټول یې نه ذکر کوم. بعضې شیان چې هغه ما پکې مختار کړل او ومې لیدل چې په مسلمانانو کې عادت دي، نو خلکو سره به شریک کمه. یو له هغو نه حکاک ورته وایي. حکاک هغه چا ته ویل کېږي چې کله ډوډۍ یا خوراک دپاره خلک لاسونه ومینځي، لا ډوډۍ شروع سوي نه یي، مړیو یا ډوډۍ شروع سوي نه یي، دی خپل ځان ګروي. نو دغه علماوی د خوراک له آدابو نه خلاف ده. علماوی یو ورځ یو سړی و له مأمون پاچا سره، نو لاسو دپاره یې اوبه راوړلې، لاسونه یې چې ومینځل نو دې سړي سر ګرول شروع کړل. مامون ورته ویلې اعید غسله یدک، ورسه لاس دې ومینځه. بیا یې لاسونه ومینځل، بیا یې لاسونه چې ومینځل بیا یې ګیره کې لاسونه وهل. ورته ویلې لاړ شه بیا لاسونه ومینځه. کله دې چې لاس ومینځه د تا او د ډوډۍ په مابین کې باید په بل چیشي باندې مفاصله نه وي. نو مسلمانانو ورونو دې ته حکاک وایي. باید مسلمان چې نورو مسلمانانو سره ډوډۍ خوري حکاک نه وي، ځکه دغه طبیعتونه د انسانانو ښه نه ګڼي. یو بل چې د هغې ته مشنع وایي. مشنع هغه چا ته ویل کېږي چې مثلا میوه چې خوري د میوې هغه زڼې ښایسته کې او یا پوستکي خپل بل چا ته وراچي، دې ته مشنع وایي. نو دا هم د ادب نه خلاف ده. مثلا تمر و خرما او کجوري خوري یا مالټه خوري، پوستکي بل چا ته وراچي، زړي د تمر د خجوري بل چا ته وراچي، همداسې هندواڼه او خربوزه او خټکیان یا نور همداسې. علما لیکي و یو وخت کې دوه کسانو، دواړو کسانو ډېر کسان په هغه باندې ناستو، دسترخوان باندې ناستو. نو یو سړي چې خرماوې خپلې خوړلې، نو دا د خپلو خرماو پوستکي د بل سړي مخ ته وراچول، دا زړي د بل سړي مخ ته وراچول، همداسې جمع کېدل. نو دغه سړي د کور والا سړي باندې غږ وکړ، وی ای پلانکیه، پلانکي څومره ډېره هغه خوړلې ده، څه ورته وایي، څومره ډېره خرما یې خوړلې ده، ځکه هغه خو خپل زړي او د بل سړي زړي دواړه هغه ته پراته ول. نو د کور والا ته ویلي وي، کور والا پلانکي سړي څومره ډېره خرما خوړلې ده. نو هغه ډېر هوښیار سړی و، داسې غلی سو، وایي و ما خو تازه خرما خوړلې ده. د احمق وایي خرما سره له زړو خوړلې ده، ځکه ما خو خرما چې خوړلې خو زړي راته پراته دي، هغه خرما اصلي هغه مې خوړلی ده. دا خو وي دومره احمق سړی ده. نو د ده زړي نو چېرته دي؟ د هغه خرما کجورې او تمر سره له زړو خوړلي دي. نو ټولو خلکو ورته وخندل او خجل سو دا سړی. نو دې ته مشنع ویل کېږي. نو باید سړی په طعام کې مشنع نه وي. بل څه دا مدمع ورته وایي. مدمع هغه چا ته ویل کېږي چې کله مړۍ ګرمه راواخلي ویې خوري، نو هغه چې دی تېره کې هلته په خوله کې ګرمه سي، نو د ګروالي د وجې نه سترګو کې اوښکې راسي، نو چې دی مجبور ده اړ سي یا ستونی اسمان ته ونیسي او په اوبو باندې یې تېره کي
او یا بیرته د خپله مړۍ راوباسي چې دغه طبعا انسانان یې بده ګڼي. دې ته مدمع وایي ځکه په سترګو کې اوښکې را پیدا کیږي. بل څه ده هغه مبلغ ده. دا هغه چاته ویل کیږي چې کله مړۍ راواخلي مړۍ مکمله نه میدوي. مثلا مړۍ جوړه کي څنګه چې خوله کې کېښودله همداسې خوا یې تېره کړي خوره تیجیک چې کت ته تېره سي ترېنه. نو دغه له آداب نه خلاف ده. دې ته مبلغ ویل کیږي. دوه تاوانه لري. یو تاوان یې دا ده چې معده یې نسي هضمولی. بل تاوان یې دا ده اصل کې په خوراک کې مقصد دا وي چې هغه د تا معده قوت ترېنه جذب کړي چې ته یې خوا یې تېره کړي نو معده هغه قوت نسي ترېنه راخیستلی. دویم ته مقطع ویل کیږي. مقطع هغه چاته ویل کیږي غټه مړۍ تیاره کړي. نو چې غټه مړۍ تیاره کړه خوله چې پرې ولګوي نیمایي وخوري. نیمایي نوره چې ده هغه بیا په داسې شي کې مثلا چکني وي یا داسې یو شی وي لکه مثلا چکني وي یا قورمه وي. نو په هغې کې چې دی مړۍ غټه راواخلي پکې چوکۍ کړي داسې پکې ور ټیټه کړي چې خوله ورباندې ولګوي نیمایي وخوري. نیمایي نور هغه چې تېره کړي دا نیمایي نوره بیا پسې ور ټیټه کړي. دغه هم له آداب د مواکلې او د خوراک نه خلاف ده. دې ته مقطع ویل کیږي. باید داسې هم ونسي. بل څه ده هغه مبعبع ده. مبعبع هغه چاته ویل کیږي چې کله د ده مړۍ په خوله کې وي نو دی خبرې کوي په هغه حالت کې. دې ته انتظار نه کوي چې ته ودرې دما دا مړۍ تېره سي. نو دی خبرې کوي داسې په دغه وخت کې چې مړۍ هم په خوله کې وي د ده دا خبرې د ده د خولې نه داسې راوځي فیبعبع کالجمل لکه د اوښ غوندې بعبع کوي. نو دا هم له آدابو د هغه نه خلاف ده. نو باید داسې هم سړی ونه کړي. دې ته مبعبع ویل کیږي. بل څه ده هغه لطاع ده. لطاع هغه چاته ویل کیږي چې لحاظ هم ورته ویل کیږي چې کله نورو ملګرو سره په شریکه په ډوډۍ ناست وي نو چې دی یو څو مړۍ وکړي مثلا شروع وي یا وریځې وي یا نور داسې موږ ورته چکړی وایو پکتیا یا دغه ولایتونو کې ورته ډنډکی وایي. خو داسې یو شی هغه کړی چې د سړي ګوتو پورې نیښلي. هغه نو هر خوراک کې وي هر وطن کې فرق لري خوراکونه. نو چې کله دی دا خوراک یو دوه درې مړۍ وکړي بیا خپلې ګوتې وڅټي بیا هماغه څټلې ګوتې بیا همغه نه په شریکه باندې خوري بیا ګوتې وڅټي. نو دا طبیعت بده ګڼي. صحیح د ګوتې څټل سنت دي خو په آخر د طعام کې نه په منځ طعام کې. دې ته لطاع او لحاظ ویل کیږي چې په منځ کې څټي اما وروسته څټل بیا سنت دي. بل څه ده معطاش یا معطاش ده. معطاش هغه چاته ویل کیږي یا معطش هغه چاته ویل کیږي چې کله دی مړۍ په خوله کې وي. مړۍ په خوله کې وي لا یې تېره کړي نه وي اوبه راواخلي نو اوبه هم پسې ور وچکي اوبه هم تېرې نه کړي نو د خولې په نیمایي کې اوبه وي او په نیمایي طرف کې مړۍ وي. نو دا په شریکه باندې داسې سرزدو وي داسې یو بل شی تېر نه جوړ سي سم د قیر ماشین تېر جوړ سي. نو دې ته معطش ویل کیږي. دا هم له آدابو بیا په شریکه سره مکسر تېر نه جوړ سي. نو دا هم له آدابو د طعام او د خوراک نه خلاف ده. بل څه ده معرض ده. معرض هغه چاته ویل کیږي چې کله دی چا میلمه کړی وي د کور والا ډوډۍ ورته راوړي. نو مثلا وریځې د شیدو سره پخ کړي وي لکه موږ شیربرنج ورته وایو. وریځې له شیدو سره پخ کړي وي نو دی تعریض ورباندې وکړي. دی وایي یاره دې وریځو به هلته ډېر خوند کړی و چې دا له شاتو سره وای یا له بورې سره وای ډېر خوند به یې کړی و. یعنې هغه په غوږ وهي چې دغسې طعام تیار کړه. نو هغه د کور والا سړی یو قسم خوابدی کېږي په زړه کې وهل کېږي غوندې
نو دې ته معرض ویل کېږي، باید مسلمان معرض هم نه وي. بل نفاخ ده. نفاخ هغه چاته ویل کېږي چې کله ګرمه مړۍ راواخلي پوکوي او ورته لګېدلی وي نو پوکوي پوف پوف، نو دا مسلمانانو ورونو د ادب نه خلافه ده. بل ممتد ورته وایي، ممتد. نو دا هغه چاته ویل کېږي چې له کاسې او له دسترخوانه لرې ناست وي، داسې لاس ور وغځي، وړاندې لاس ور وغځي، بیا مړۍ راواخلي، ور نږدې کېږي نه دسترخوان ته، دې ته ممتد ویل کېږي. بل دا هم له آدابو د خوراک نه خلاف ده. بل مزفر ورته ویل کېږي. مزفر هغه چاته ویل کېږي چې کله مړۍ راواخلي، نه چې کله یو څه خوراک وکړي لاسونه یې ککړ سوي وي، نو پیاله راواخلي په هغه ککړو لاسونو باندې نیولي وي، وچکي یې اوبه څکي، نو دا هغه ورته ویل کېږي، دې ته مزفر. دا هم له آداب نه خلاف ده. علما وایي چې د اوبو د راخیستلو اراده لري نو یو وارې د لاس او ګوتې پاک کړي، نو بیا دې په خنسره ګوته باندې راواخلي یا دې په ګوته راواخلي، لاندې دې دا د بل لاس ارغوی ترنه ونیسي ودې چکي. بل سړي ته بل مغفي ورته وایي. مغفي هغه چاته ویل کېږي چې کله مړۍ راواخلي، مړۍ چې خوري نو پام نه کوي دې ته، دا خولم سرم او لاس سرم پام نه کوي، په ګیره او په زنه باندې او په بریتونو باندې بس همداسې کته د هغه را روان وي، او د پزو نه مواد مخدر همداسې را روان سوي وي، نو دې ته مغفي ویل کېږي. نو داسې باید سړی ونه کړي. نو پزنې مواد را روان وي او ګیره باندې هم روان وي، بریتونه هم پاس په مواد مخدرو باندې ککړ وي، ټوخېږي سونیږي او پزم کله کش کی، نو دې ته مغفي ویل کېږي. دا هم یو له آدابو د مواکلت نه ده، باید مسلمان یې ونه کړي داسې ځان په هغه کې. ځکه هلته نور مسلمانان ورونه ورسره ناست وي، نو هغه د ده په طبیعت باندې بیا بد لګېږي. بل عائب ده. عائب هغه چاته ویل کېږي چې هغه خلکو ته خبر ورکوي په عیبونو د طعام باندې، دا تروش ده او دا خوږ ده، دا تریخ ده او دا سوځېدلی ده. بل ته واثب ویل کېږي. واثب هغه چاته ویل کېږي چې کله مړۍ راواخلي چې دا خولې ته یې کړي داسې خیزو سره واچوي، این ته به وایي چې پټګۍ ترېنه وغورځېږي، دې ته واثب وایي. دا هم له ادب نه خلاف ده. بل څه ده هغه مخرب ده. مخرب هغه چاته ویل کېږي چې کله د بل ملګري سره په دسترخوان ناست وي، داسې مړۍ وهي، دا غوښه دی ځان ته رانږدې کړي وخوري، نو بل مسلمان ته یې بیخي فکر هم نه وي، داسې فکر کوي چې بل څوک بیخي په دې طعام باندې سته ده نه، نو دا غوښه د ده ښه ایسېږي. لکه وي دوه کسان په ډوډۍ ناست ول، نو یوه ټوله غوښه خوړله، بل ورته ویلې شروام خوره، وایي نه ما ته دا غوښه په طبیعت خوند راکوي، وي ما ته هم په طبیعت خوند راکوي، خو لږ شروام ورسره خوره. بل له آدابو نه دا ده چې باید انسان توفیلي هم نه وي. کوم دعوت ته چې ته میلمستیا ته چې چا دعوت کړی نه یې نو مه ورځه، چا چې دعوت کړی نه یې مه ورځه، نو دې ته توفیلي ویل کېږي. تطفیل په اسلام کې حرام او ناروا ده، یعنی اسلام کې دا ناروا ده چې ته چا دعوت کړی نه یې او د چا دعوت ته ورځې. توفیلیان ډېرې نادرې لري. امام خطیب بغدادي رحمه الله یو کتاب هم جوړ کړی التطفیل یا توفیلیین. نو دا داسې زویمړي خلک تیر سوي دي. و یو وخت کې یو واده و، نو دغه واده ته یو سړی نه و دعوت سوی او دا سړی توفیلي و. نو چې راغی پوهېده چې ما خو نه پرېږدي، پیردار ولاړو دې کور ته یې څوک نه پرېښودل، چې کاټ به چا سره و پرېښوده دغسې یې نه پرېښودل. ده ویلي نو زه به اوس څه وکړمه. نو ده د ځانه سره داسې چل وکړه، هغې راواخیستل څه ورته وایي ده څپلۍ راواخیستلې. څپلۍ چې راواخیستلې نو یوه څپلۍ یوه په لاس کې راخیستلې ده
او یوه څپلۍ لاس کې راخیستلې ده، دواړه څپلۍ لاس کې راخیستلې دي، یو لرګی راخیستلی د غاښونو کې وهي، څپلۍ په لاس کې رانیولې دي او دا یو لاس کې دواړه څپلۍ نیولي او په بل لاس کې لرګی نیولی ده او دغه لرګی دی په غاښونو کې وهي، ګویا کې داسې چې دروازوان ته ور ورسېده، ورته ویلې وي چېرته ځې؟ هغه ورته ویلې وایي څپلۍ مې بدلې سوي دي، نو ننوځمه څپلۍ مې راخلمه. نو هغه چې ورته وکتل لاسونه یې داسې غوړ کړي غوندې دي، لرګی هم په خوله کې وهي چې یعنې غوښه خو مې خوړلې دي، غاښونو کې مې بنده ده، څپلۍ هم دواړه لاسونو کې نیولي، اجازه یې ورکړه چې ننوته، ښه پولې ووهله. نو دغه په اسلام کې ناروا او ناجایزه ده، دې ته توپیلیان ویل کېږي. دا توپیلیان بیا خوراک هم ډېر کوي. علما وایي کتابونو کې وایي یو ورځ یو توپیلي ته چا وویلې چې د خوړمارانو ته یو وصیت وکړه. هغه ورته ویلې صحیح ده، کله دې وایي چې خوراک کو چې چا خبرې د سره کولې ځان مه ورسره مشغوله کوه، خو یو نعم نعم ښه ورته وایه چې درته ویلې څنګه دا خبره ته نعم، ځکه نعم وي تا له خوراکه نه منع کوي، مړۍ لا ښه زدول کېږي پې باندې. نو الله دې مونږ له توپیلیانو نه مو ساتي، باید مسلمان توپیلي هم نه وي. بعضې مسلمانانو کې عادت ته چې کله خیرات یا ختم ته لاړ سي، نو هلته هغه مڼه خپل حق راواخلي ځان سره په جب کې اچي. مسلمانانو ورونو یو تملیک ته، یو اباحت ته، دې ته اباحت ویل کېږي، وړلې ناروا دي. نو مسلمانانو ورونو هر څوک چې ځان سره چیرته دعوت ته لاړ جب کې کاکور والا درکړه، لا بېله مسئله ده، اما ته حق نه لري چې په جب کې واچي. څوک پیپسي جب کې اچي او څوک د اسلام کې جایز نه ده، دې ته اباحت ویل کېږي، نه تملیک نه ده. علماو دا مسئله کتابونو کې ذکر کړې ده، په احکام القرآن د جساس رحمه الله کې هم شته. بل چې دا جردبیل ورته ویل کېږي، جردبیل هغه سړي ته ویل کېږي کله چې په طعام کې نقص، یو چېرته چې چا دی دعوت کړی وي او هلته په هغه طعام و ډوډۍ کې نقص پیدا کړي، مثلا یوه ډوډۍ ده لږ نقص پکې ده، دی به خپلې خورجینې تېر واچوي، زه دا خو ماسې د کور والا په هغه نه راځي، نو دا به بیا بل وخت وخورمه، نو دې ته جردبیل ویل کېږي. نو جردبیل نم باید مسلمان ځان نه جردبیل جوړ نه کړي. بل څه ده ملقو ده، ملقي ده. ملقي هغه چا ته ویل کېږي چې د مړۍ دومره غټه راواخلي چې خولې ته یې ننباسي، نو دا یو طرف خوښ ته یې داسې راوتلی وي، ته به وایې چې سم پنډکی دې پسې تړلی، پنډه دې تړلې ده. نو باید مسلمان ملقي هم نه وي، دغه هم د مسلمان دپاره نه ښایي. مسلمان سره شرحه نه ښایي، یعنې حریص او ډېر داسې د خوراک ډېر شوقي باید مسلمان نه وي. حاطب اللیل هغه چا ته ویل کېږي چې خوراک ته چې ورې کښېني په ځان نه پوهېږي، هر څه ورتخته کوي، نه دا ویني چې دا موچ مې ورسره تیر کړه، نه دا ویني چې دا څه شی ده، دا ډوکی ده، بس همداسې موږ په خپله پښتو کې تعبیر تر نه کوو، درشته کوي یې، لکه غویي ته چې هغه چې بس داسې تاوی سره دې ته حاطب اللیل ویل کېږي. دا هم ادب نه خلاف ده. صعب چې ده هغه بیا د حاطب اللیل ضد ده. هغه نو داسې هم ښه نه ده چې درشته یې کوي، داسې هم ښه نه ده چې ډوډۍ راواخلي بس پکې لټوي دا هر شی دا تېریسته که دومره وخت پې باندې تېر کړي، دې ته صعب وایي. دا هم بیا د اسلام د لحاظه ښه نه ده، علماوي. بل چې دا مملعق ده. مملعق هغه ته ویل کېږي چې له ډوډۍ نه ملعقه جوړه کړي، کاشوغه جوړه کړي او په دې باندې شوروا یا نور شیان خوري. ځکه قل ما يسلم من تلويث ثيابه ولحيته، ځکه چې تیل هغه نه جوړه کړي ډوډۍ ماته سي، یا په ګیره د سړي باندې وڅڅېږي یا په کالیو باندې وڅڅېږي. مملعق خو یو ټکي تم فکري مسلمانانو ورونو اکثر علما دغه آدابو کې ذکر کړي، یعنی ادب ده، داسې نه چې بعضې صفتونه صحیح ده ناروا هم دي پکې، خو بعض لکه دا اوس ادب ده، داسې نه چې دغه ناروا ده که کاشوغه دی ورته جوړه کړه، روا ده، پروا نه کوي. ډوډۍ نه دي مستو ته، موږ افغانانو کې عادت ده مستو ته اکثره له ډوډۍ نه کاشوغه جوړو، ناروا نه ده خو له ادب نه خلاف ده. مملعق دې سړي ته ویل کېږي. او بل څه ده هغه ضارب ده.
ضارب هغه چاته ویل کېږي چې کله په هډوکي کې مازغه وي دا راواخلي په یو څه شي وهي داسې په زوره چې په دسترخوان وغورځېږي. نو هغه کله کله داسې سي چې د نورو ناستو کسانو کالیو ته یې هغه غوړوالی وروڅڅېږي، وروشیندل سي، نو دې ته ضارب ویل کېږي. وهو ويسمى الدقاق والذي يضرب حرف المائدة أو الصفرة أو الملعقة بالعظم ليخرج مخه چې مازغې راوباسي. بل موضع ده. موضع هغه چاته ویل کېږي چې هغه کله چې په دسترخوان ناست دي د دې دسترخوان ډوډۍ د دې کور والا چښتن مزدورانو یا پیشکې یا سپي ته وراچوي. دا هم له ادب نه خلاف ده، د سنت نه هم خلاف ده. ته حق نه لري چې میلمه ولي چې غوښه یو که هډوکی وي پیشکې ته یې وراچولی سي یا سپي ته، اما غوښه سمه غوښه نه سي وراچولی، نه ډوډۍ وراچولی سي، دا تا ته جایز نه ده. بل چې دا محدث ده. محدث دا هغه چاته ویل کېږي چې مثلا یو څوک چا میلمه کړی وي، د کور والا سړی، د کور والا سړی داسې پرله پسې خبرې کوي، د میلمه ته داسې پرله پسې خبرې کوي چې هره خبره جواب ته ضرورت لري. نو دغه محدث یا محدث دغه سړی هم دا هم د آداب د مواکلې نه خلاف ده، ځکه چې ته یوه پوښتنه ترنه وکړي نو هغه باید جواب درکړي، بله وکړي باید جواب درکړي. نو هغه د کور والا سړی هغه میلمه له ډوډۍ نه غورځېږي، نو نسي کولی چې ډوډۍ وخوري، نو مجبوره ده چې تا ته جواب درکړي. نو دې ته هغه ویل کېږي. دا بل سو. او بل څه ده هغه نثار ده. نثار یا نثار هغه چاته ویل کېږي چې مړی په خوله کې په زوره خاندي، نو د مړی داسې له خولې نه راوځي، ځکه خندا وخت کې خوله داسې هغسې سره د خولې نه شیان راوڅڅېږي، نو دا هم له آدابو نه خلاف ده. نو باید مسلمان داسې خوراک هم ونه کړي، دا هم له آدابو د خوراک نه خلاف ده. دا بل یو سو. او بل څه ده هغه بقار ده. بقار هغه چاته ویل کېږي چې هغه خوراک چې کله کوي نو داسې خوراک کوي چې په دې خوراک خپل کې زبه راباسي لکه غوا غوندې، نو دا هم په اسلام کې صحیح نه ده. نو باید مسلمان داسې هم ونه کړي، ځکه دا هم له آدابو د مواکلې نه خلاف د علماوي. باید مسلمان د خوراک په وخت کې زبه هم راونه باسي، دې ته بقار ویل کېږي. او بل څه ده مقز ده یا مقزز. مقزز ورته ویل کېږي. مقزز هغه چاته ویل کېږي چې په دسترخوان ناست وي، داسې خبرې کوي چې داسې شیان یادوي چې د هغې ذکر کول په دسترخوان باندې طبیعت یې بده ګڼي، طبیعت ورته خوند نه ورکوي. مثلا داسې مریضان ذکر کوي چې هغه د جذام یا دانې وي په چا باندې، یا اسهال مرض، یا قی ذکر کوي، یا زوی ذکر کوي، یا قضای حاجات، یا د پزې مواد مخدر، یا لاړې یا سترګې په هغه وخت کې داسې موښي د سترګو سپین مواد چې رمدو یا چوخړي ورته وایي هغه لرې کوي. نو دا هم یو بل ده. نو باید مسلمان داسې هم ونه کړي، د دې ذکر ونه کړي. انسان باید په ډوډۍ چې ناست وي په زوره جوشا او ټیغم ونه باسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ورځ یو سړی ناست و. رسول صلی الله علیه وسلم هغه سړي په زوره باندې جوشا او ټیغ وویسته، داسې وکړل. نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته ویلي اقصص عنا جوساءک، بند که له موږ نه دی. هغه موږ ارګمی ورته وایو، څوک ټیغ ورته وایي. نو هغه هم باید سړی ونه کړي. دا له آدابو د مواکلت نه دي، یعنی هغه آداب چې باید مسلمان دغه کارونه نه ځان وساتي باید ویې نه کړي. نو دغه کتاب نه چې ما او بل یوه خبر بله متخلل ده. هغه چاته ویل کېږي چې د خپل غاښونه
په نوک باندې پاکوي یا د ګیرې په ویښتانو باندې ډیر مسلمانان دغه عادت لري چې د خپل هغه د غاښونه د ګیرې په ویښتانو باندې پاکوي. نو دا یو له هغه نه د څه ورته وایي له آدابو د موکلې نه خلاف ده. او یو له آدابو نه معزلو موحش ده. موحش هغه چاته ویل کېږي چې کله سړی ډوډۍ میلمانه دې تیار کړي وي، د کور والا سړی کله اشپز ته په غوسه وي، کله غلامانو ته په غوسه وي، کله خپلو اولادونو ته په غوسه وي. نو په دې باندې دا هم له ادب نه خلاف ده، ځکه د هغه میلمستیا هغه میلمانه په زړه کې وهل کېږي، په زړه کې یو قسم داسې خجالت کېږي غوندې، نو خوراک سم نسی کولی. الله پاک مو حافظ و ناصر سه. د یو څه شیان مې د سره ذکر کړل، الله پاک دې وکړي چې د خوښې وړ مو ګرځېدلي وي. اخوکم فی الله عبدالحمید الحماسی الکابلی الدیوبندی الحنفی. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.